یو ښځې شیطان له د کپړې یو دوکاندار وښولو چې دا دوکاندار خپلې ښځې سره ډېره زیاته مینه کوي او ته زما مدد وکړه چې دی خپلې ښځې له طلاق ورکړي. شیطان ولوي دا زما لپاره څه دومره ګرانه خبره نه خو نه ده، خو زما د 5 منټو کار دی. شیطان ورغلی دوکان له هغه سړی د ورغلاولو ډېر زیات کوشش کړی ده چې دی په کومه طریقه باندې زه کنوینس کړم چې دی خپلې ښځې له طلاق ورکړي او خپله ښځه پرېږدي. خو هغه دوکاندار د کپړې کاروبار چې کوم دوکاندار کولو هغه ډېر زیات خپلې ښځې باندې مین و، خپلې ښځې سره ډېره زیاته مینه کوله او په یو قیمت باندې هم تیار نه و چې خپله ښځه پرېږدي. شیطان مایوسه شوی دی او واپس بهر راوتلی دی او خځې له ویلې چې یاره واقع دی او خپلې ښځې سره ډېره زیاته مینه کوي او په ده به ډېر زیات محنت کول غواړي چې دی د خپلې ښځې له طلاق ورکړي او دې کې به ټایم لګي. ښځې ورله وایي ځه مړه وایي ته ګوره چې زه پرې له څنګه طلاق کوم. ښځه دوکان ته ورغلې ده او هغه دوکاندار ته ویې چې زما یو سره لوپټه پکار ده او هغه سره لوپټه ما نه کور کې زوی غوښتې ده او زما د زوی او ګرل فرینډ ده، هغې له په ګفټ کې ورکوي. زما د دې واقعې مقصد صرف دا دی ګوره چې ښځه وغواړي یا کور نه جنت هم جوړولی شي او دوزخ ته هم جوړولی شي. ډېر ملګري به یا زما څه خویندې دا ویډیو ګوري نو زما د ویډیو مقصد تنقید کول نه دی یا د هغې کرکټر باندې کوېسچن ریس کول نه دی، خو یو واقعه ده چې زموږ دپاره پکې پیغام دی. څه ټایم ښځه ورغلې ده ورله ویلې چې دغه رنګ سره لوپټه مې پکار ده او زوی ته وړمه زوی رانه اغوستې ده او د زوی مې یو ګرل فرینډ د هغې له په ګفټ کې ورکوي. دوکاندار وله سره لوپټه ورکړې ده او دا ښځه د دوکاندار نه راوتلې ده او واپس ډایرکټ راغلې ده دغه دوکاندار کور له ورې وله ډبولې ده او ښځه چې ګیټ له راوتلې نو دی وله یاره زه خو په دې لاره تېرېدم او ډېره زیاته ستړې شوم، لږ یو اوبه راباندې وڅښه. ښځه چې دننه تلې و بیا راغشتې دی وله کور کې هغه لوپټه یو ځای کې غورځولې ده جي. ماښام یې چې خاوند دوکان نه راغلی ده نو هغه چې هغه لوپټه کور کې لیدلې ده نو هغه له خو رایاد شو چې دا لوپټه خو ما نه یوې ښځې وړلې ده او هغې خپل زوی ته وړه او د زوی ګرل فرینډ له ګفټ دپاره هغې ایستلې وه جي. نو بس د هغه په ښځه باندې ډایرکټ شک راغلی او هماغه ټایم یې ښځه د کور نه راویښ کړې ده او مور کری لېږلې ده جي. شیطان دا هر څه کته شیطان هم حیران شوی دی چې زما نه غټ کار خو دې ښځې وکړو، ښځې له راغلی تا خو عجیبه کار وکړو، تا له خو ډېر غټ دماغ الله پاک درکړي، دا سوچ خو زما هم نو دا کم سوچ چې تا وکړو دا په کم سوچ چې تا دغه ښځه خاوند نه دی خپلو کې څومره مینه وه او تا په دې سوچ باندې مطلب دی جدا کړ. نو ښځې ورله ودرېږه د ما باره کې دومره زر فیصله مه کوه، دا خو زما بد عمل اوس زما ښه عمل ګوره جي. چې سبا شوې د همدغه ښځه دوباره دغه سړي دوکان ته ورغلې دغه کپړې کاروبار دی چې کول کپړې دوکان چې کوم د هغه دوکان ته ورغلې او هغه له وایي چې پرون تا نه ما کومه سره لوپټه وړلې وه هغه زما نه په یو کور کې پاتې شوې وه، زه په لاره تلم او زه ډېره زیاته تږې شوم، کور له وردن نه شوم، ما هلته اوبه وڅښلې چونکې کور ما له معلوم دی خو ما له شرم راځي چې زه لوپټې پسې دوباره وردم او ما له هغه رنګ یو بله لوپټه راکړه. بس هغه ته ښځې ته لوپټه راایستلې ده او درځي له هغه دوکاندار له کپړې کاروبار چې کوم دوکاندار کول هغه له خو پته ولګېد دا په زړه کې ډېر زیات پیمانه شوی دی. هماغه ټایم یې دوکان بند کړی او خپلې ښځې پسې تللی ده، خواښې کور له خپله ښځې واپس راوستلې ده، معافي یې ترې غوښتلې ده جي. نو څه ګورئ جي چې ښځه وغواړي کور نه جنت هم جوړولی شي، کور نه دوزخ هم جوړولی شي، هر څه د ښځې په کنټرول کې دي جي. شیطان هم حیران شو، ښځې له وایي چې د ستا دا څنګه دماغ دی، د ستا دا څنګه سوچ دی، ته خو زموږ نه هم زیاتی. مطلب یو طرف ته د کور وران کو په یو ورځ کې دی ولا په ګنټه کې دی ولا کور وران کو او په سبا دی ولا کور جوړ هم کو، دغه داسې دماغ دی وجنګول جي. نو د ویډیو د واقعي مقصد صرف او صرف دا چې ښځه کله وغواړي نو کور نه جنت هم جوړولی شي، کور نه دوزخ هم جوړولی شي. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.